حضرت حسن بصری رحمه الله دا یو ډیر لوی شخصیت تیر شوی دی، ډیر لوی شخصیت جناب. دومره لوی سړی تیر شوی دی چې زمونږ د احادیثو استاد دی، او په بخاری شریف کې او دارنګې په دې نورو کتابونو کې د احادیث نقل کېږي، او جناب د تصوف په دې پیرانو کې د دې ټولو پیرانو پیر دی، د ټولو په سلسله کې د ده نوم شامل دی. یو زمانه کې تاجر و، زبردست تاجر او ډیر زیات مالدارو، بادشاهانو له به تحفې تحایف وړل. نو د روم یو بادشاه هرقل بلا سامان یې راواغېشت او قیمتي قیمتي څیزونه، او یې زه هغه له تحفه وړم. چې څنګه راغې نو بادشاهانو ته خو نیغ په نیغه نزدېکت ګران دی. یو دوست وزیر هغه له هم څه تحفه یوړه، ورته یې وزیر صاحب ماله د بادشاه نه د ملاقات ټیم وله، ما وله څه تحفې تحایف راوړي دي، ملاقات به م ورسره وکړو او تحفې تحایف به م وله ورکړو. وزیر ورته وی چې داسې پروګرام دی چې اوس نه کېږي، بادشاه چېرته روان دی او یو ناشنا سیل دی، ته به م را سره لاړ شئ، او چې کله بادشاه واپس شي بیا ستا ملاقات به ورسره برابر کړو. ډېره ښه. حسن بصري وی د روم زما دغه اشنا دوست وزیر دی، زه ورسره روان شوم. لویه قافله د بادشاه دی، وزیران دی، ښځې دي، هلکان دي، قسم قسم خلق دی. د کلي نه بار یو اعلی غوندې ځنګل، او په ځنګل کې یو بهترین باغ دی، هغې ته ټول خلک لاړل. کوئی زما دی دوست دی وزیر مال یو خیمه برابر کړه چې ته په دې خیمه کې کښېنه، تماشه کوه، او چې کله واپس شم بیا به سره خبرې اترې کوو. ما دا سوچو چې بادشاه به ښکار له راغلي، دی به ښکار کوي، یا اکثر دا بادشاهان دا یو بل سره د اسونو او د اوښانو زغل کوي، دا مقابلې کوي، دې له به راغلي، سیر و تفریح له به راغلي. نو جناب ګورمه چې د دې باغ او د دې ځنګل په دا منځ کې یو خیمه ده، او ډېره قیمتي اعلی د سرو زرو چړاو پې شوی دی، او د هغې خیمې نه ګیر چاپېره په پردوم سره زر دي، او چې کم د هغې هغه پړي دي هغه ډېر قیمتي او اعلی. وی یو ډله ځي، هلکانو، د جینکو، د بوډاګانو، لښکر، بادشاه، وزیران، او هغه خیمې ته ځي او د هغه خیمې نه تاویږي او یو کس پکې ورننوځي واپس راځي. وی افسوړه کې مې سوچ کو چې بنده دا خیمه کې څه دي او دا خلک دې خیمې ته څه دپاره ځي. وی چې ماسخوتن شو زما هغه دوست وزیر راغی او ما سره کېناست، مې چې لکه ما خو سهار نه اوسه پورې لویه تماشه ولیدله، خو په دې مې پوه کړه چې دا څه شی دی. یاره سړیه وایي زمونږ بادشاه دی، خو د هغه یو زوی عمر دی او دې خیمه کې د هغه قبر دی، او دا نن د هغه عرس و، کال په کال د هغه برسي کېږي، عرس کېږي، او دا تا چې څو لیدل دا کار کو. دا تاسو څو کړل؟ وی تا ولیدل لومبې چې یو ډله ورله، لویه ډله، دا د ټول روم طبیبان او ډاکټران او حکیمان دی ورغلل، او د بادشاه د هغه خیمې نه چکر یې ولګو، او چې مشر ډاکټر او طبیب و هغه بیا وردن نه شو، او د بادشاه د هغه زوی خیمه چې زوی قبر کم دی دی هغې ته ورننوت، او ورته وي د بادشاه زویه مونږ تا پسې ډېر خفه یو. بادشاه خفه دی، مونږ د ټول روم ډاکټري، طب او حکمت راوړی دی، که په ډاکټرۍ او طب او په حکمت ته جمدې کېږې نو چې څومره خواري د مونږ یې کوو. مونږ کوشش کوو چې تا جمدي کړو چې بادشاه خوشحاله شي، خو افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې هغې مرض په چا ولګي نو په طب او په ډاکټرۍ واپس دا بیماري نه ځي. داسې درونو که نه ده، یو بیماري ده چې هغه دا ناقابل علاج ده چې هغې ته بوډاپه وایي، بوډاوالی چې راغې سړی ځوانېږي نه. او دویم مرګ چې راغې نه د ډاکټر بچ کولی شي، نه د ساینسدان بچ کولی شي، نه د امریکې او د بش د عارضي مجازي طاقتونه بچ کولی شي، خبره ختم. نو ډاکټر ورته وایي هغه مشر طبیب چې افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې د هغې علاج چا سر نشته، دا بیماري چې راله سړی ته واپس نه خلاصېږي، مونږ بې بسه یو. سلام علیکم. وی ورپسې دویمه ډله تا ولیده چې ورننوته، هلکان او جینکې او خشته ښکلې لباس والا، او په ځان یې د کالو انبارونه جوړ کړي
هغې ورغلل چې د بادشاه زویه موږ په تا پسې ډېر زیات خفه یو او موږ د ټول روم حسن راوړی دی. بعض انساني هغه د حسن نه مجبور شي نو خبره مني. نو موږ حسن راوړی دی، که ته په حسن جم دی کېږې تا نه زموږ حسن قربان، دا ټول حسن در نه قربانو. افسوس معامله دی د هغې ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا حسن څه شی دی. داسې ده که نه ده؟ الله د چا په حسن څه کوي؟ د حسینانو خشتا او دولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله جمیل، الله ډېر زیات دولې دی چې مخلوق یې خشته ښکلې پیدا کړی دی چې د الله ذات به څومره خشته او څومره ښکلې وي. الله دې زموږ دیدار نصیب وګرځولیږي. نو هغه ذات سره د معامله ده چې د هغه د چا په حسن څه او نه د مرګ نه خشته بچ کیدی شي او نه ترې بدرنګ بچ کیدی شي. چې ټیم راغی خشته په هلکانو کې که حسندار هلک دی او که جینۍ ده که د 20 کالو کې ډز ورکه او که 40 کې ډز ورکه او که 80 ته ورسېدل. بعضې وخت کې حسین او خشته زر مړ شي او بدرنګ 100 او 1.5 ته ورسېږي. دا فرق هم پکې نشته. موږ بېوسه یو نو مشر چې کوم پکې خشته انسان و هغه یو سلام علیکم واپس ترې راځي. وی بله ډله دې ولیدله دا سپین ګیري، هغې ورلل ای د بادشاه زویه مونږ راغلی یو جرګه م راوستې ده، ځکه بعضې وخت کې انسان د جرګې نه مجبوره شي. مونږ جرګه راوستې ده، که ته په جرګه باندې جم دی کېږې نو مونږ الله له جرګه راوستې ده، ولې چې مونږ هم در پسې خفه یو، بادشاه هم در پسې ډېر زیات خفه دی. افسوس د مرګ داسې یو شی دی چې هغې په جرګه هم سړی دی نه خلاصېږي. که ډېرې جرګې م ورته وکړې که نه کلا اذا بلغت التراقیه وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى یوم څنګه دی الى ربک یومئذ المساق. کله چې مړی ته ساره وخېږي که نه نو خلک وایي من راق، هلکه څوک تعویزګر شته که نشته؟ دمګرې والا وګوره چې دم پې واچوي چې جوړ شي. والتفت الساق بالساق، بس بیا پنډی د پنډی سره ملو شي، پنډی د پنډی سره ملو شي او سا د مرۍ نه وځي او وظن انه الفراق. دلته علما لیکي چې ځوان د یقین په معنا دی، د پوره یقین راغی چې بس پلار نه لاړم، زوی نه لاړم، رور نه لاړم او د کور نه ووتم، بیا په دې کور زما واپس قدم نشته. داسې ده که نه ده؟ دا سړي ته اله لګي دا مړی کور کې وشي سړي ته هر څه رایاد شي. والد صاحب زمونږ چې کله جنازه ایستله یو عجیبه کیفیت په ما راغی، دغه لږ ساعت کې د الله را طرف نه جنازه چې وته خولې نه مې دا لفظ ووتو الله دې معافي وکړي، ما وې باس نن نه دې ووت واپس په دې دروازه بیا نه راځي. داسې ده که نه ده؟ کم کور چې چا جوړ کړی دی او د مرګ په قدم ته ووت دغې کور له بیا واپس نه راځي، باس ختم. هغه خپل بستر پاتې شو هغې له بیا واپس نه راځي راشي. خو د مرګ جنازه چې ووتله بس دا اخري وتل دي، دوباره بیا د خپلو بچو لا د خپل پلار لا د خپل رور لا او د خپلې ښځې لا او د خپل خاوند لا د انسان دوباره نشي راتلی. خبره ختم. د مارونو ډېره لویه د افسوس خبره ده، مونږ غافل یو. الهاکم التکاثر، غفلت کې پراته یو. بهر کیف وی چې هغه دغه ورته وایي چې هغه بوډاګان چې مونږ جرګه راوستې ده، په جرګه بعضې وخت کې انسان حاجت پوره کی. افسوس معامله د مرګ دی د هغې ذات سره ده چې هغه د مرګ په مسله کې جرګه هم نه مني. وی بیا داسې خلق ورلل چې هغې قیمتي اعلاهارونه، قیمتي جواهرات په کاسو کې نیولې او د دولت انبارونو والا خلق ورلل. بادشاه سلامت زویا ته مړې او مونږ در پسې خفه یو، مال هم راوړی دی، که ته په رشوت جم دی کېږي د ټول روم دولت تانه قربان. افسوس مرګ او د مرګ معامله هغې ذات سره ده چې په هغې سړی په پیسو هم نه کېږي. بیا وی تا ولیدل چې یو چاق و چوبند لښکر لګیا دی، هغه خپل سلوټونه وکړل ورغلل. بادشاه زویا مونږ لښکر راوستی دی، جنګ کوو ستا دپاره، ځانونه وجنو چې ته واپس جم دی شې، مونږ هم خفه یو، بادشاه هم در پسې خفه دی. افسوس معامله د هغه ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا لښکر د ماشي برابر قیمت نه لري. داسې ده که نه؟ لښکر یو سکنډ کې چې الله وغواړي هر څه به دړې وړې کي، برباد به کي. بیا بادشاه ورغې سره د وزیرانو، بچې ما خو هره وسه وکړه، ما حسن راوسته، جرګه مې راوسته، ډاکټري مې راوسته
او طاقت مې راوسته، لوی لښکر او د هغې نه علاوه مال دولت مې راوړه، خو افسوس او افسوس چې د مرګ نه واپس جمدې کېدل شته دی نه، نو زه څوک موږ بې بسه یو. آینده کال پتا زموږ سلام دی کال پس به بیا راځي. حسن بصري وایي دی دا قصه کوي دا وزیر صاحب، او زه دې سوچ کې پرېوتم چې واقعي مونږ خو د دنیا د مال غافل کړي، دا خو حقیقت دی. سړی چې د ځمکې لاندې شو دا خو حقیقت دی، نه مال بچ کولی شي، او چې کوم مال یې ګټلی دی هغه ترې پاتې، نه عزت بچ کولی شي، نه علم بچ کولی شي، او نه د دنیا دا بنگلې بچ کولی شي، او نه د دنیا دا کلاشنکوف بچ کولی شي، او نه ډاکټري بچ کولی شي. دا خو سړی چې واقعي لاړ بس خو لاړ، خدای خبر تا سره ملاقات کیږي او که نه، او چې کله به کیږي. که ام مسلمان مړ دی او تم مسلمان مړ شوی، ممکن د ملاقات به وشي یو وخت کې، او که هغه کافر لاړ، الله دې وساتي.